بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس وی چې نن سبا ختم قرآن او د بخاری شریف د ختمونو په موقع باندې چې کوم پروګرامونه کیږي، بعضې د باره فضلا پیسې جمع کوي. دغه قسم پروګرامونه د شریعت پر سره څنګه دي؟ دا یو خوشحالي ده او خوشحالۍ کې داسې کولی شي، خو که دا پیسې په خپل زړه باندې ورکوي په خوشحاله. یو کس وی چې زه په مونځ باندې ولاړم او په ګاډی مې وراسره او په ګاډي کې مې ماشوم ناست او ماشوم چې کوم دی نو هینډ بریک هغه کلاو کو د هغې په وجه باندې ګاډی روان شو، ما مونځ پرېښو، ګاډی مې ودرولو. د دې وجه نه چې بچی یا ضایع نشي یا زخمي نشي، اوس چې دا ما مونځ مات کړی دی د دې کفاره خو نشته. نه، چې کله تا ته پته وي چې دا ماشوم یا دا بوډا یا دا بوډۍ یا دا انسان مري داسې خطرناک ځای کې وي، نو هغې دپاره مونځ ماتولی شي، دا مونځ به دوباره کړي. یو کس تپوس کوي چې غیر مسلم باندې سلام اچول یا غیر مسلم نه سلام اخیستل څنګه دي؟ غیر مسلم باندې سلام اچول نه دي پکار. غیر مسلم باندې سلام اچول نه دي پکار، ځکه چې سلام اچول دعا ده د سلامتیا او په هغې ته ګناهګارېږي. که ته ووایې چې السلام علیکم پتا د سلامتیا وي، نو مطلب دا دی چې ته د هغه د کفر په حالت باندې خوشحالې. دا ډېره خطرناکه خبره ده. او چې هغه سلام واچوي نو بیا به ورته وعلیکم السلام نه وی، بیا به صرف وعلیک وی، یا خو چپ پاتې شه، او که چپ نه پاتې کېږي نو وعلیک ووایه، سلام لفظ ورسره مه وایه. یو کس وایي چې بعضې خلک د تکبیر تحریما نه مخکې په نوم باندې لاس کیدي. ما اورېدلي چې دا خلاف سنت دي، او د تکبیر تحریما نه مخکې په نوم باندې لاس کېښول نه دي پکار، ځکه چې د مونځ حالت لا شروع شوی نه دی، دا اشتباه ده. مونځ شروع کېږي د الله اکبر نه پس. یو کس وایي که د مور او پلار په خپله کې جګړه او اولاد د جګړې د ودرولو د ختمولو کوشش کوي، او دا اولاد او دا زوی د دې مور او پلار سخت الفاظ مور او پلار ته استعمال کړي، نو دا څنګه دي؟ دا نه دي جایز. قطعا سخت الفاظ نشي استعمالولی، هغې خلاصې کولی شي، هغې د ترغیب ورکولی شي، پسته نرم انداز سره وینا کولی شي. یو کس وایي که چېرې یو سړي بل ته دا ووایي چې ما د پلار فلانکی شی د دوکان نه راړه، او هغه دوکاندار دغه کس نه دغه پیسې د دوستۍ په بنیاد باندې وانخلي، آیا دا پیسې د مالک ته واپس کول ضروري دي او که نه؟ دی د مالک ته ووایي چې دا زما خاطر کړی، دا شی ما ته پرېښی دی، نو که هغه پیسې واپس ورکړي هغه ته ورکول پکار، او که د مالک خیال یې کړی نو بیا دا پیسې ده ته اخیستل نه دي جایز. یو کس وایي چې ما دا اورېدلي دي چې کوم جومات وقف نی نو په هغې کې مونځ نه کېږي. نو تپوس دا دی چې آیا داسې جومات کې مونځ نه کېږي؟ نه، دا غلطه دی اورېدلي ده. کوم جومات چې وقف نی په هغې کې مونځ کېږي، لیکن حکم یې د جومات نه دی. حکم د جومات څه شی او اجر یې هغه عمره نه دی. وقف جومات کې چې کوم اجر و ثواب دی هغه په هغه جومات کې نه دی چې کوم وقف نی. هغې ته مسجد نه وایي اصطلاح کې، هغې ته مصلا وایي، جا نماز مصلا. او چې نوم هم پې لیکئ چېرته په دې ښاریو کې ضرورت پېښېږي په دې پلازو کې، نو مصلا یا جا نماز نوم پې کېدی، نو په هغې نه پته لګي چې دا وقف نه دی. عام جومات ته حایزه ښځه، نفسا ښځه، جنبي سړی نشي راننوتی. حالت حیض کې، نفاس کې، جنابت کې څوک نشي راتلی، که راشي نو حرام او ګناه کې مبتلا شو. او هغه مصلا ته حایزه ښځه، نفسا او جنبي سړی تلی شي، ځکه چې هغه حکم د جومات نه دی. عام جومات کې چې وقف جومات وي په هغې کې اعتکاف کېږي، او په هغه جومات کې په هغې کې اعتکاف نه کېږي، ځکه چې هغه جومات نه دی، مونځ پکې کېدی شي. یو کس تپوس کوي چې د مازدیګر د مونځ نه پس په کور کې جارو وهل، صفایي کول، دا ټیک دی او که نه؟ بعضې زنانه وایي چې دا ګناه ده، دا غلطه ده، د ښځو خبرې دي، د دین خبرې نه دي. نو مازدیګر نه پس جارو وهلی شي، چېرته ممانعت په حدیث کې نشته. بل تپوس یې کړی دی چې قرآن پاک کې دي چې د رښتینو خلکو ملګرتیا وکوي. دې نه کوم خلک مراد دي؟ دې نه هغه خلک مراد دي چې هغه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله، دی وایي زه مسلمان یم، او د هغه عمل کردار زړه او ژبه ټول یو شان دي، هغه ملګرتیا کوم. یو کس وایي چې ما د سعودي عرب د یو کال د ویزټ ویزا اخیستې ده چې په هغې باندې الحمدلله ما 2 عمرې کړي دي، او زما اراده چې په هغې باندې حج ته لاړ شم. آیا داسې کول جایز دي او که نه؟ که چېرې پریشانی نورو حاجیانو ته نه جوړېږي، ستا په دې خلاف قانون تلو باندې نو بیا تلی شي.
حج په باندې کولی شي. یو کس وایي چې زما د لور کویدن 15 کاله مخکې د خپل تره د زوی سره شوي وه، اوس زما لور په دې نکاح باندې بالکل راضي نه ده. زما قوم او خاندان د ننګ په بنیاد باندې د هغې نکاح ضروري کول غواړي. اوس زه څه وکړم؟ یو جینۍ چې کله پیغله وه او هغه نکاح ته نه تیاره، تا چې لیکلي دي چې منګني شوي ده، نو منګني موږ کویدنې ته غوښتنې ته وایو، دا نکاح نه وي. نو چې کله نکاح په وخت کې دا جینۍ راضي نه، نو په دې باندې پلار او ورور او هیڅ حکم جبر نشي کولی، او دا نکاح کې ورکول جبري ورکول لا نه دي، بغیر د اجازت نه دا ورکول نه دي جایز، نکاح نه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باکره او سیبه، کونډه او جینۍ پیغله، د دواړو نه به د نکاح په وخت کې تپوس کوي. کونډه چې کوم دی نو هغه خو په خوله ویلی شي چې او زه راضي یم، او جینۍ چې کوم دی نو هغه بیا په خوله باندې نشي ویلی، نو که هغې خاموشي اختیار که نو هم رضا ده. خو که هغه وایي چې نه زه دا خاوند نه کوم، نو بیا دا په زور نشي ورکولی. یا که مثلا نکاح وشوه تپوس نه شوی د جینۍ نه، او څه وخت دا خاوند دی څخه ځي او دا شور جوړ کړي، دا وایي چې نه خاوند ځان ته نږدې نه پرېږدي، دا نکاح نه کېږي. یو کس وایي چې د یوې ښځې خپل خاوند ته په حقه یا په ناحقه خیرې کول دا څنګه دي؟ خیرې څوک په ناحقه نه کوي، څه وجه وي نو هلی کوي، او باقي خیرې کول بددعا ده. که دغه کس کې د خیرو ځای وي د بددعا، نو د خلکو د ازار نه ځان ساتل پکار دي، که هغه خپله ښځه ولي ني، او که ځای درکړي نو بیا تا ته څه نقصان نه در رسي. بل تپوس یې کړی دی چې عریش نام کې خل دا څنګه دي؟ عریش نوم کې خل جایز دي، عریش نوم کې خل جایز دي، خو معنی د سفر چپر، عریش سفر ته. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی د جمعې د مزد لپاره غسل وکړي، د هغې نه پس بیا به د مزد لپاره اودس هم کوي، او که نه اودس پې نشته؟ نه، چې غسل یې وکړو نو اودس پې بالکل نشته. بیا خو د غسل طریقه دا ده چې څه وخت غسل کې نو استنجا به وکړي، بیا به چاردام وکړي، بیا به په ځان باندې اوبه واچوي 3 ځله، چې داسې دې وکړل نو باس نشته. او که دغسې دې په ټول بدن باندې اوبه واچولې نو دوباره اودس ته ضرورت نشته دی، اودس دې وشو. او البته که چېرې دې غسل نه پس بیا ستا اودس مات شوی وي، چې کومو څیزونو سره اودس ماتېږي، نو اوس به دوباره اودس کوي. او غسل چې کوم دی نو هغه یو قول لا دی د علماو چې هغه سنت غسل هم ادا شوی. یو کس وایي چې زه په یونیورسټۍ کې سبق کوم، یو استاد دا خبر وکړه چې انبیاء علیه السلام او صحابه کرام او اولیاء په وسیلې سره دعا نه دي غوښتل پکار. نو وسیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې شته، توسل بالاعمال شته، توسل بالزوات شته، توسل بالموتى باره کې اختلاف دی. وسیله د اعمالو شته د بخاری شریف کې حدیث ته د 3 کسانو چې په غار کې راګیر شول او بیا د اعمالو په وسیلې سره دعا غوښته د الله پاک، دا د اعمالو په وسیلې سره دعا غوښته، یا الله ما دا نیک کار کړی دی، که دا مې ستا د رضا دپاره کړی نو موږ نه دا مصیبت لرې کړي، نو دا وسیله وه. توسل بالزوات هم شته، بخاری شریف کې حدیث دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافتو باران بند شوی او قحطو روړه وه، نو حضرت عمر صاحب اعلان وکړو ځئ چې زارۍ ته وځو، استسقا باران غواړو. د پیغمبر علیه السلام ترم په هغه ډله کې او حضرت عباس صاحب، نو وی چې یا الله مخکې به مونږ تا نه د پیغمبر په وسیلې سره سوال کولو، اوس د پیغمبر د تره په واسطې او وسیلې سره مونږ تا نه سوال کو، په مونږ باران راوورو، نو دا توسل دی. بخاری شریف کې حدیث دی دا شته. دریم د مړي په توسل سره سوال کولی، نیک اولیاء نیک ولی وي، په دې کې اختلاف دی. د عرب علما بعضې خلک وایي چې دا نه ده جایز، او زمونږ علما وایي چې دا جایز ده، او حقیقت کې دا د الله جل جلاله د هغې نیکانو بندگانو سره د محبت په واسطې سره سوال کولی، د محبت په واسطې سره، او محبت د سړي خپل عمل لی، نو توسل بالاعمال خو قرآن پاک هم ثابت دی او حدیثونه هم ثابت دی، نو دا محبت د اولیاء سره دا د انسان خپل عمل شو، دا ثابت شو. لیکن دا کول چې د صاحب قبر نه قبر ته لاړ شي هغه نه وغواړي چې ته مونږ باندې باران راوورو، نو دا کفر او شرک دی.
او تا هغه صاحب قبر ته وایي چې ته موږ دپاره باران وغواړه، نو دا کفر خو نه دی لیکن طریقه خطا ده، ځکه چې هغه غریب خو اوس ضرورت نشته هغه ته د باران. یو کس وایي چې زما والد صاحب اوس ژوندی نه دی، وفات شوی دی او په جایداد کې خپلو خویندو ته حصه نه ورکړي. ما روڼ ته ووایي چې تریندو ته حصه ورکوي، لیکن په جواب کې هغوی وایي چې ماما موږ ته نه وه راکړي، ځکه چې یو ترور زموږ د ماما په نکاح کې ده، ځکه موږ ترور ته حصه نه ورکوو چې دا معامله برابر شي. داسې ټیک ده او که نه؟ نه ده ټیک. د هر چا په خپل میراث کې حق دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې په میراث کې د زنانو هم حق دی، د نارینه هم حق دی. دا یو عام ګناه ده چې په دې وطن باندې کېږي او تر اوسه پورې کېږي چې زنانو ته په میراث کې حصه نه ورکولی کېږي. تا سره کروڑه شرکت نه کوي، په دې خبره کې د سره یو رای نه ساتي، نو ته په خپله برخه کې د هغه حصه وباسه. ستا لاسته چې کومه برخه راغلې ده په هغې کې وباسه، خپله غاړه خلاصه. یو کس وایي چې بعضې خلک د مونځ نه مخکې یا وروستو په سجده کې پروت وي، ډېر وخته پورې په سجده کې پراته وي، دا عمل ټیک دی او که نه؟ سجده ثابته ده ځان ته، سجده شکر هم ثابته ده، د غم په وخت کې هم سجده ثابته ده. عبدالله ابن عباس صاحب چې کله یوم المؤمنین وفات شو نو هغه په سجده پرېوتو. چا ورته وویل چې دا ولې صاحب، دا خو د سجدې وخت نو، وایي د دې نه به نور لوی غم سي او نښه به د الله پاک سي چې زموږ د مسلمانانو مور بیبي وفات شوي ده. نو دې نه معلومه شو چې سجده کې پرېوتل جایز دي، یا سجده شکر او یا د یو مصیبت او د غم په وخت کې. خو فرض مونځ پسې متصل بیا دې پسې پرېوتل نه دي پکار، ځکه چې دا اشتباه کېږي چې آیا دا سجده د مونځ حصه ده او که ځان. یو کس وایي چې بعضې خلک وایي چې په 10 حصو کې 9 حصې رزق الله تعالی په تجارت یعنی کاروبار کې ایښی دی او 1 حصه په نور ملازمت کې ایښی دی. دا خبره تر څو پورې درسته؟ ما چېرته نه ده اورېدلې ده، دا خبره مې نه ده اورېدلې، نه په یو حدیث کې مې نه ده اورېدلې. یو کس تپوس کړی دی چې انسان احتلام وشي او هغه نساس کې راوځي نو دې سره غسل واجبېږي، لیکن د هغې په ځای کې چېرې سپینې اوبه راووتې نو دې سره غسل واجبېږي. نو 3 څیزونه مادې راوځي د بولو د ځای نه، یو مزي، یو ودي، یو مني. مني هغې ته وایي چې هغې نه ماشوم پیدا کېږي، او مزي هغې ته وایي چې شوق سیوا کېدو سره هغه ساس کې راوځي، او ودي هغې ته وایي چې هسې بولو سره سپین لکه د پیو په شکل کې ماده راوځي. نو دې وروستي سي سره غسل نشته، دې دویم سره غسل نشته، هغه اول سره غسل شته. یو سړی وایي چې زه د یو ځای نه کور ته را روان وم، په لاره کې د الوګانو شاپر په ځمکه باندې پروت و، ما هغه شاپر واغشتو او کور ته مې راوړو، په لاره کې څوک نه و. نو دا ما صحیح وکړل که غلط دی وکړل؟ دا که تا په دې نیت کړي چې دا زه کور ته یوسم نو دا دې غلط کړي، دا نیت چې دې پکې کړی نو دا حرام شو. او که نیت دې دا کړی و د اوچتولو په وخت کې چې دا زه مالک ته رسوم او تا مالک ته رسولی هم شول، یا دې غالب ګمان دا و نو بیا دې ښه کړي، خو بیا په خپل استعمال کې نه راولي، مالک ته به یې رسئ. او که مالک پیدا نه شو ته په خپله فقیر یې غریب یې نو بیا استعمالولی شي. نو نیت پورې ده، که نیت دې د ځان د کولو اوچتولو په وخت کې کړو نو بیا حرام. یو کس وایي چې په فرضو کې وروستي 2 تش رکعتونو کې چې کله مونږ سورې فاتحه وایو نو صرف ولضالین پورې به وایو که آمین به هم ورسره وایو؟ په پټه قرات چې کوو نو صرف ولضالین پورې نه بلکې آمین به هم ورسره وي. یو کس تپوس کړی چې یو سړی د تواضع او د خاکسارۍ او انکسارۍ په بنیاد باندې ښې کپړې نه اچوي، استطاعت شته، د دې څه حکم دی؟ که چېرې الله جل شانه دته د ښه لباس او پوشاک ورکړی او دې بیا نه اچوي نو دې دا ښه نه کوي، بلکې دا د الله د نعمت ناقدري ده. قدردانی دا ده چې تا سره کومې ښې کپړې، ښه لباس، ښه څادر موجود دی، هغه واچو او په هغې د الله شکر وباسه. الحمدلله الذي کسانی هذا من غیر حول مني ولا قوه، چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي چې بغیر د قوت او طاقت نه ماته دا شی راکړی دی. نو چې د خدای تعریف په یو کې واچې نو دا د هغې نعمت قدردانی ده. حدیث مبارک کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده او كما قال عليه الصلاه والسلام. الله جل شانه دا خوخی چې هغه د خپل نعمت اثر په خپل بنده باندې وویني، چې کوم نعمت ورکړی دی چې هغه اچولی. بل تپوس کړی دی چې دعا او استغفار کې څه فرق دی؟ دعا د الله جل شانه نه یو شی غوښتل،
یا الله اوړه راکړه نشته دی اوړه راکې، لباس نشته دی کپڑے راکې، پیزار مې نشته د بچو مې نشته دا راکې، سوال کولی دعا او استغفار د ګناهونو بخنه، یا الله ګناه مې معاف کړي، دا ګناه مې کړی دا راته معاف کړي. یو کس وایي چې په کورونو کې بعضې زنانه د نظر د ماتولو د توړ دپاره بعضې ټونې ټوټکې کوي، بیا کیفیت لیکلی دی آیا دا ټیک دی که نه؟ کومه ټونه ټوټکه چې په هغې کې خلاف شرع نه وي د نظر د توړ دپاره هغه کولی شي، خو چې داسې الفاظ پکې نه یا خلاف شرع بل یو شی. یو کس وایي چې بنده سره کم د جومات د تعمیر دپاره ورکړی و، لیکن هغه رقم د جومات په تعمیر کې استعمال نشو، نو دا خیانت د شریعت مطهره پرو سره جایز دی که نه؟ چې تا ورته خپله خیانت ویلي نو خیانت کله جایز کړي؟ قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم، تاسو د الله سره خیانت مکوئ، د الله د رسول سره خیانت مکوئ، او تاسو یو بل کې د امانتونو خیانت مکوئ. کدا تا کړی نو حرام دی، او کدا بل چا کړی نو جایز نه ده، او که بل چا باندې ته بدګماني کې نو بدګماني ښه شی نه دی. یو کس وایي چې موږ د خپلې ماشومې لور نوم انفال ایښی دی. بعضې خلک وایي چې د دې مطلب ټیک نه دی، د دې نوم تشریح وکړي چې دا نوم کېښول جایز دي، کېښول جایز دي. نوم چې کله خرابه معنا نه نو هر یو چې بیا کېښوی شي، نو انفال نوم معنا غلطه نه ده. انفال د نفل نه دی، نفل زیاتی سیز ته ویلی کېږي، سیوایي شی زیاتی شی، لکه په جنگ کې چې کوم مال لاس ته راشي نو هغې ته هم انفال وایي، نو معنی یې څه داسې خلاف شرع نه ده. یو کس وایي چې تبلیغي حضرات وایي چې هر څه د الله د طرف نه کېږي، د الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کړنو یقین زموږ زړونو ته راشي. دا خبره ټیک ده که نه؟ او دا ټیک ده، هر یو کار چې کېږي نو دا الله جل جلاله کوي، لیکن بعضې کارونه داسې دي چې د هغې کسب انسان کوي، کسب انسان کوي، لیکن خالق د هر یو کار خدای دی. تم پیدا کړی خدای، او ته چې کوم کار کوي د دې خالق هم خدای دی. البته کسب ښه کول او بد کول په دې باندې انسان یا نیولی کېږي یا پې ماجور دی، نو دا ویلی شي. بل دا چې بیا الله جل شانه کارونه کوي، لیکن بعضې کارونو پسې اسباب ښکاري او بعضې پسې اسباب نه ښکاري. لکه خدای پاک غنم تا ته درکل، خو تا اول ځمکه واړوله، پکې د تخم وغورځولو، بیا د اوبه خور کولو ټول موسم، او بیا غنم تا لو کړل، نو دا غنم خدای درکړي دي او دا خدای کړي دي، او د دې تخم نه زرغونه خدای کړي ده، دا هر څه خدای کړي دي، لیکن تا ایله واله کړي ده او د سبب د لاندې درکړي دي. دنیا کې خدای پاک هر یو شی سبب د لاندې ورکوي، دا صرف جنت دی چې په هغې کې به ظاهري اسباب نی او تا ته به خدای پاک رزق درکوي.